دا د پنځپیرانو تنازع روانه د مناسب د لانجه تاسو ګورئ کله چې مونږ چغې ورته وهلې چې مفتي منیر شاکر صاحب د احادیثو نه منکر دی دا مجالس راغلی وو 3 سال وشو 3-4 سال نه ورته مونږ چغې وهلې د عذاب قبر نه منکر دی عذاب قبر نه ټول پنځپیران منکر دي دیو چې دا خبره کوي چې مفتي منیر شاکر صاحب د احادیثو نه منکر دی ام د دې حدیثو نه منکر خضر حیات هم د پغه باندې می ویلان وکي کنه فرق داره چې مفتی منیر شاکر صاحب د شیخ طیب صاحب بیزتی شروع کړي و دغه عزت ته لاس تر اوسه چې امام بخاری په عزت باندې لاسونه صفا کول هیڅ نه و تر اوسه پورې چې د حدیثو انکار کوي هیڅ نه و دا چغي منیر شاکر هم لګي منیر شاکر نه خضر حیات هغه وی د بخاری دا حدیث صحیح نه دی دا صحیح نه دی دا صحیح نه دی ولی د قرآن خلاف د سماع الموتا ولا روایت راغلی دغه اکثر پنځپیرانو چغې دي تر اوسه ورته مونږ چغې وهلې چې منیر شاکر دا د ګندا قائد دي دا د په هر جلسو کې پیش کړي حتی چې بعضی علاقو کې به پنځپیران پاسې را هنګامه وکړه نو کومې چې ورته مونږ ویلې چې دی وی چې قرآن مجید په الفاظو کې هیڅ اجر نشته لري یو سور شکنه بس ورای کوي صحیح ده وګوره مناسب مونږ ورته بار چې د تر اوسه په د انکاري حدیث یو نوې आवाज شروع مونږ چې आवाज لګو په دیو په بده منله د دیو تر اوسه پورې شعر اشاعتمو ترجمان اشاعتمو د دیرته بوتلو حتی چې پنځپیرانو 3 روزه اجتماع او باغی کې میلمانه یو شیخ طیب او یو منیر شاکر د سواد اجتماع دغه سی بل اجتماع تازه وسوس کال 2-3 کې دي چې هر کال اجتماع کې د مهماني خصوصي وس چې کله د شیخ طیب سے باندې رد شروع کو ډیر عجیب خبره ده وسه هغه د جماعت نه خارج کوی د داقې د ګندره د عقیده ټیکنه د ټیکنه د عقیده د خضر حیات هم دي د عقیده د کم توصیف چې ولاړو د دم دي او بیګا غړي عجیب خبره وکړه وای دیو ما تر عذاب قبر نه منکر وای دی وای چې منیر شاکر خو رجی سم روح دواړو د پر عذاب نه مني نو وای منیر شاکر بیګا کلیپ ما د طالبانو وګو هغه ورته وای چې چرته زما په دې کتاب کې د قبر عذاب نه انکار وی خو به دا کتاب ماخوذ دی د ندای حق د نیلوی صاحب نه او د مسله د خضر حیات د کتابونو د مخکې ما ویلیو ما ورته ویلیو د منیر شاکر په دې دواړو کتابونو کې یو حواله مخبل نشته نه دغه دومره استعداد شته نه دغه دومره استعداد شته بیګای ویلو دا خو راغین ماخوذ دي کې بدی کې عذاب قبر انکار خو به پاغي کې انکار خو مونږ وایو عذاب قبر انکار در پنځپیرانو مسلک دی وسم پنځپیرانو ته وایو ته واسي راشه نور د خدای نه وېریږي د الله نه وېریږي ورنه دا ټول قسم دی روان دي انکاری حدیث طرف ته او دومره بد زبان دي د مفتی منیر شاکر صاحب د دې خبرې څخه تصدیق کوم چې دیو ته تهذیب او ادب او اخلاق نه دي خولي قسم دې زتا ته لګولې شم زما د موبایل کې شته د روزانه په بنیاد ماته پنځپیران څومره کنځلې کوي د خور کنځلې کوي د مور کنځلې کوي د خزي کنځلې کوي حتی چې هغه الفاظ وي قسم دې ورته حیران شمه مزور تم تاسو ته درس دغه در کړه دینو سړي کله اناین يترشح بما فيه مونږ سره شیخ طیب نمبر مشتره د ټولو مشرانو را سره شته او طالبان 3-400 ورته په یو ځای باندې نه سودي 300-400 ته په یو ځای ورکو الله چې کم یو تنګ خلاصې دي خو مونږ دا تهذیب مونږ ته مدرسو کې نه د خودل شوی نه د اخلاق خودل شوی دي چې مونږ د چا مشرانو په شکنځلو حتی چې ما سره په موبایل کې ریکارډ دی بل ورځ راته یو پنځپيري ټلیفون وکړو شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب خور مور خزه وکنځله شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله خور مور خزه وکنځله ما ورته خبيث بچي خو مونږ ته کوو د مشرانو په څو مکه وکنه زګي به یو مشر چې مړ چې نیم غز جبر وزي بیا او دې ټولو بد انجام وي ان شاء الله بیا مې معلومات وکړه معلوماتو قسم دې طالب ور سره د په مدرسې کې په لحاظ نمبر ریکارډ مې راوېستو اگر خضر حیات سره پندای کې ور سره د معیار اوسیدون کړي پرونو مې درته ویل سم ترکا دای پرون ما چاته ویل مورته دا نمبر لګ راو باسا به مې کوړه کسان ور ولېګلا مونته یار دا ګورې
دا مې بروزو له نمبر راوویستو دی حلیم الله نومې دی سمرباغ برچنې تحصیل سمرباغ دیر شناختی کارت نمبر او د ټول تفصیل سره لګلې دی او نمبر 0348 95 39 298 خو تاسو کنزل چاته مکو وي مناسب خان دا کنزل زتا ته واورم د مناسبو چې د تاسو یو دغه واوري خیر دی الو جی لا مفکرین خبرې کوي جی ورستا په خزه ودانم د تا بیا په مور باندې څو خطر تا د ما تاسو د کنځل کړی دا ما ته لګیا دی اوس د شیخ الاسلام او تقی عثماني سره غوي ته کنځل واوره د حرامي نه د سبق صدر کولای نه لکه دا د تا مور د کنځري زویا وکړو وای ټول ورته ملکان کې نور وای د سپوږی زویا تاسو خدای به ځان نو ان شاء الله خو تمام عثماني عثماني ان لله و انا الیه راجعون کله په تاسو مور باندې ټول خلک پاتې مدرد عثماني عثماني ان لله و انا الیه راجعون دغه شیخ په دې ته د مقبول دي مو خو یو مندم د سپوږی زویا دغه وجه نه ګوره د شیخ طاهر یو د جبر او تلی و چې مړ شو دغه وجه د شیخ طاهر ته 15 منټه پورا صرف کابرینو بسی کنزل کړی دی لګیا ر مسلسل او زه تا ته چې روزانه په بنیاد باندې اورم کم از کم نه هلس دا په پنځپیر کې وي دا په خزریات سره دیو ته تربیت دا ملاوي نو چې کم چاته دا تربیت ملاو شوی د زرمون شاکر د خبرې تصدیق کوم مناسب دیو ته د اخلاق ورخولې دي حتی چې د پنځپیر په دوره کې دی مناسبه دا قسم کنزل کوي نو چې کم څوک قران زده کوي د قران زده کوونکې دا قسم کنزل کولای شي زه خو نه منم دا څنګه د قران دومره سر دی قسم دې ما سره طالب را سره د دوه کنزل وګړي به تعالی جواب نه درکې ان شاء الله د دلایل میدان کې بحث کول جدا خبره بیګا یو ویلا منیر شاکر وې دیو ته ما ویلا مونږ چورته ول نه منله توصیف ته پلان کیږي چې مارکیټ کې پټې دی نو غو زمانہ اخري ورته وای ثوابي تر بس درغه مارکیټ کې ورنه پټ شوې دي چې پټ شوې او بیا ورته چې ما درته ویل چې زئی ورزو نو دی منیر شاکرم د 2 کالو نو وګرځید غوسو ورته ملاو نه سوچ ما سره مناظره ته کېږي او نه شي باقی دی وای چې ما ډنډمار ساتل نو منیر شاکر د ډنډماري به مونږ نه خلک زده کوي بیا به کور کې برانه کېنه نه پاره سره دا سوچنه مکوا دا ډنډماري دا چا سره کوا نور سره کوا مونږ سره نشي کولای ستاون ته نورم وو ان شاء الله چې وس خپل انجام غویم وکړو به تم ګور ان شاء الله بیا بدر تزمکه ورشي ان شاء الله ډنډماري طریقه بدر ته به مونږ درو خای خو بهرحال د دلایل میدان کې زړې اجازه شي پیدا کیسه کوي نو بهرحال تر اوسه چې مونږ ورته د کم زګونو ته چې دې تلې بیانونه کړي بل ورځ دې تلې دی چرسدي یو علاقې ته الته 2 مرګونه وشو قتلونه غي کې وشو نو څه خبرې دا یو طریق سیدی سفر خبرې دی بل پرې خو افسوس دار تر اوسه دی ولې نه وستو احمد سید چتروګړم صاحب ته کنزل شو حدیثو بسی کنزل شروع کړه امام بخاری ته کنزل شروع کړه حتی چې هغه تر دې پورې ویلا وی بخاری کسی خنجر نے لکھا ہے ریکارډ باندې دیو نه وستو چې کله دیو جماعت په مشرانو تنقید شروع کړ غمتي وځي نه وستو اوس د سنم د انجام دي خو مونږ ورته وایو پنځبیرانو دغه تنقید نه مخکې خزر حیات د جماعت نه لري کوي د څو کسان لري کوي شرمه هم دنیا ته الله تعالی دې رحم وکړي په دغه قوم بس کېږي مړه پرون په خپل شیخ طیب ویل د خواص خستو وي موږ د عوامو د دوکه کولو د پاره دی بره وختو او د دې عوامو د عقیدې نظریه بس کېږي اخر یار زغه پنځ بیرانو ته هم چې دیو جګړه کړې وي دیو په لانجې کړې وي دیو مونږ ته پاسې دا شر شدت جوړو د منیر شاکر پنوم وس بس کېږي اوس تاسو د مرکز نه تصدیق راغلی دی خبرو
اوس به څه کوئ تاسو هغه عوامو ته به څه وایي کوم عوامو ته چې د بیرونه کړي قرآن په لاس کې ورسره و هغه عوام به څه کوي وسو پته نه لګي د عوامو هېڅ چا سره خیال نشته دی عوام ګمراهۍ طرف ته روان کړي الله تعالی دې په دا قوم